محترم مسلمانانو ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې راځي چې حدیث قدسی دی. فرمایي د قیامت په ورځ به الله رب العزت یو مؤمن بنده راوغواړي خپل مخ ته ورته ووایي ای زما بنده زه ناجوړه وم بیماره وم تا زما بیمار پرسي زما اعادت زما د ناجوړۍ پوښتنه دې نه کوله. وایي هغه بنده به ورته وایي ای رب ذوالجلال ته خو رب العالمین یې تو خو د ناجوړۍ صفا کې تا له خو ناجوړي نه راځي. الله رب العزت به ورته وفرمایي چې زما پلانکی بنده ناجوړه و په تکلیف باندې و که چېرې تا پر هغه باندې پوښتنه کړې وی پر هغه مریض باندې پوښتنه کړې وی پر هغه ناجوړه دې پوښتنه کړې وی د هغه مریض د هغه ناجوړ خیال دې ساتلی وی دی دې خاص لکه پر زما پوښتنه چې دې کړې وه او بیا به ورته وایي زما بنده زه وږی وم تا و ما ته ډوډۍ نه راکول. دا مؤمن بنده به ورته وایي رب العالمینه تو خو د خوراکه صفا کې د خوراک محتاجه خو موږ یو ما څنګه تا ته ډوډۍ درکړې وی. رب ذوالجلال به ورته وفرمایي وایي ای زما بنده زما پلانکی غریب مسکین بنده هغه د تا څخه ډوډۍ وغوښتله تا و هغه ته انکار وکړ ډوډۍ دې نه کوله که چیرې تا و هغه ته ډوډۍ ورکړې وی دی دا داسې و خاص لکه و ما ته چې ډوډۍ راکړې وه. او بیا به رب العالمین ورته وفرمایي ای زما بنده زه تږی وم تا ما ته اوبه نه راکولې. دی به ورته وایي ای رب العالمینه ته خو د اوبو د څښلو د حاجته صفا کې ته خو د اوبو محتاجه نه یې ما ته څنګه اوبه درکړې وی. الله رب العزت به ورته وفرمایي ای زما بنده که چیرې زما پلانکي بنده تا څخه اوبه وغوښتلې او تا اوبه نه کې ور که چیرې تا هغه ته اوبه ورکړې وی دی خاص لکه و ما ته چې درکړې وی. نو زما ورونو دوستانو د خبرې مقصد مې دا دی چې په دغه رمضان المبارک کې ډیر داسې غریبان سته ډیر داسې مسکینان سته چې په دغه ګرانۍ په دور کې په دا ګرانۍ کې چې د انسانان سته چې د کور یو کفیل نو دا کور به زه د 15,000 روپۍ تنخواه دی به دا کور څنګه وچلوي چې د وړو پارسل دی په 2,000 روپۍ او د غوښو کیلو دی په 1,000 روپۍ د غوایه د پسه د په 2,000 روپۍ د هغه رقم دی بره راواخه د هغه رقم دی غوړي راواخه دا رقم ګراني نو بیا ناجوړي پسې راسي نو دا رقم بیا د کور بیلي د بجلۍ بیلي د ګیس بیلانې نو دا رقم د کور اخراجات زیات او د کور یو کفیل یو باز د کورونه سته چې د هغه هیڅ کفیل هم نه وي هغه یتیمان هغه غریبان د کورونه هم سته چې د کور مشر هغه په جیل کې او کور ته خالي زنانه یو کوچنیان نو دا به د کور د دې کفالت څوک کوي. نو په دغه رمضان المبارک کې زموږ ستاسو دپاره پکار دا دی چې دغه غریبانو کورو سره موږ همکاري وکړو د غریبانو کورو موږ همدردي وکړو د غریبانو کورو سره موږ ته مرسته وکړو د یتیمانو سره موږ مرسته وکړو د کونډو سره موږ ته مرسته وکړو د بېوزلو خلکو سره د لاچارو خلکو سره موږ ته مرسته وکړو د هغه که د وړو په شکل کې که د برې په شکل کې که د هغه رقم د غوړۍ په شکل کې که د غوښ په شکل کې موږ ته خو په روژه مات باندې 3 قسمه 4 قسمه چټنیانې راته پرتې او دوی د مثلا داسې غریبان سته چې هغه په وړو پورې قدرت نه لري نو هغه به د غوښ څه بندوبست وکړي داسې غریبان سته چې هغه په ګرد روژه کې غوښ نه یلدي نو زموږ ستاسو دپاره پکار دا دی چې موږ د غریبانو د غوښو بندوبست وکړو د غریبانو د کورو پورې غوښ ورسوو او د هغه رقم د غریبانو موږ ته خیال وساتو پر دا غریبان باندې اختر روان دی نو چې څوک د وړو د نه لري څوک د غوښ د نه لري موږ ته د خپل بچان دپاره د اختر کالي اخو د اختر چوټې اخو او د اختر کالي ورله جوړوو نو دا خو هم زده لکه زموږ بچان وایي په حدیث کې راځي ارحمکم من فی الارض یرحمکم من فی السما وایي ته د مځکې پر والا باندې رحم وکړئ د اسمان والا بیا پر تی باندې رحم وکړي که چیرې موږ ته د مځکې پر والا باندې رحم وکړو پر دا انسانان باندې پر دا غریب باندې پر دا لاچارو باندې پر دا بېوزله باندې موږ ته رحم وکړو نو الله پاک بیا زموږ ته په رزق په روزي کې برکت راواچي الله پاک بیا زموږ ته پریشانی لري کی الله پاک په موږ ته مصیبتونه په دې صدقو په دې سره لري په دې خیرات سره په دې صدقه سره چې موږ دې غریبانو د اختر خیال مو ساتو د د بچان د کپړو خیال مو ساتو لکه څنګه چې موږ د خپل بچانو د کپړو د چوټو د ګوټو خیال ساتو د دې د بچانو هم دا رقم د کالیو د چوټو د ګوټو خیال وساتو د دې د روزه ماتو د پیشلمي
د غوښو د وړو د ډوډیو د دې خیال وساتو. نو موږ ته پکار دا دی چې موږ ته دا سوچ وکړو. او ما سره په خپله غریبان لیکلي دي، څو غریبان تقریبا 50 شپېته غریبان د هغه ټلیفون نمبرونه ما سره لیکلي، ډېر سخت غریبان دي او په علاقه کې ډېر ختم مسکینان دي چې هغه د ماښام پر ډوډۍ پورې قدرت نه لري. غوښې د چا په یاد دي، کالي د چا په یاد دي چې خپلو کوچنیانو ته ورکوي د اختر دپاره. نو د دې دپاره باید چې موږ ته دې سره مرسته وکړو، د دې سره همکاري وکړو. و دا ته که چیرې څوک مثلا غوښې اخلي د غوښو کومک سره کوي، هغه دې رابطه وکړي. زه ته نمبر در ښیم 0302 25 50 099 0302 25 50 099. باید چې موږ ته دا غریبانو سره مرسته وکړو، د غوښو په مد کې یا د وړو په مد کې یا د اختر د کالیو په مد کې. د اختر روان دی، که زنانو کالي، که څوک مثلا د کالي مرسته کوی سي، د زنانو کالي موږ له راواستئ، موږ د غریبانو پورې رسوی سو. او که د نارینه‌و کالي راواستئ، موږ د غریبانو پورې رسوی سو. که د کوچنیانو کالي راواستئ، موږ د غریبانو، مسکینانو، یتیمانو پورې رسوی سو. نو پکار دا دی چې پر دې باندې موږ ته غور فکر وکړو. الله پاک به انشاءالله زموږ ته پوره مدد کوي که چیرې موږ ته دوی مدد وکړي.